بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د وطن ټولو قبایلو، ټول خیبر ایجنسی ملګرو، وطنوالو بجلی باره کې ورته ویډیو کړم، پوره یې ګورئ واورئ. دا بجلی چې کومه ده که نه پاټه چې کله صوبه خیبر پښتونخوا کې ځم شوه په 2018 کې، نو دا هغې کړې وه 25 آیینې ترمیم کې وعده کړې وه چې سالانه به 100 ارب روپۍ ورته میلاوږي، ځکه چې پاکستان د نورو علاقو نه وروسته پاتې علاقه ده. نو 1000 ارب روپۍ پکې چې ولغ کړی سالانه به 100 ارب روپۍ او این اف سی واټ کې 3% حصه ورکړې وه چې 124 ارب روپۍ ته راتلې، سالانه 224 ارب روپۍ. 15 کالو 1200 او 40 ارب روپۍ چې کوم دی مونږ جوړېږي، نو یا روپۍ مونږ له خپل حق نه یې راکړی. یا د قبایلو پارلیمنټیرین کمزوري وو، یا حکومت ظالم وو. عمران خان په ویل چې پنجاب او سند یې نه مني را سره او نه را داخ کوي که نه، نو مونږ قبایلو ته حق نه میلاو شوی. نن به چې کوم دی په نیټ باندې زوړ وي پاکي وزیر نورالحق قادري صاحب بیان واورېده، وی چې په 3.5 کاله کې چې کوم دی 18 ارب روپۍ د قبایلو فنډ چې منظور و ترقیاتي، هغه فنډ نه چې کوم دی وابډې له بجلی په مد کې ورکړي چې 18 ارب روپۍ ورته میلاو شوي. نو بیا قبایلو سره څه هغه چې بجلی نور ته راپرېږدی، ټول پاکستان کې به 40 ګنټې او موږ قبایلو له چې 2 ګنټې بېر کوو. لکه په کار دی چې ټول وطن خلکو ته اپیل ورته کړم چې این اف سی واټ کې چې کومه ژبه موږ سره شوې ده، 15 کاله کې زموږ څومره روپۍ حق په جوړېږي چې په دغه باندې ویډیوګانې او پوسټونه ولیکئ او په دغه بجلی باندې چې نورالحق قادري ګواه دی د حکومتي سره او وزیر اعظم سره او عمران خان سره چې 18 ارب روپۍ مونږ بجلی په مد کې ورکړي وي. نو پکار ده چې 40 ګنټې زموږ قبایلو ته بجلی راشي، ځکه چې بیل خو رانه وصول کړی دی. والسلام.